کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو. یو صحابي دی هغه پټي کې دی زوی پسې ورغی چې څنګه وی بابا جانا پلار ته आवाज وکړو. پلار ته چې کله आवाज وکړو نو پلار پوه شو چې دا आवाज د وارخطایي دی. وی بچیا خبردار دسی आवाज اونکه چې زه د هغې اورېدل نه غواړم. مطلب دا که نبی علیه السلام وفات ګورې دا आवाز په ما ونه کې ګورې بچي ورته وی زه به هم هغه आवाज کوم چې د هغې به ته اورېدل نه غواړې. بس امام الانبیا د دنیا نه لاړ. هغه صحابي پکه ځای ودرېد عبدالله ابن عبد ربه په هغه ځای ودرېده. ای خدایا ما خو چې ستا نه سترګې غوښتلې وي ما دې دپاره غوښتلې وي چې زه به پې نبی علیه السلام ته ګورم. ما خو چې غوږونه غوښتلي وو ما دې دپاره غوښتلي وو چې زه به پې د امام الانبیا خبرې اورم. په دې سترګو به ګورم او په غوږونو به یې خبرې اورم. خدایه چې امام الانبیا د دنیا نه لاړ نو زما سترګې نه دي پکار زما غوږونه نه دي پکار ما نه سترګې والا ما نه غوږونه والا زما ژوند نه دی پکار چې امام الانبیا دنیا کې نشته. داسې مینه یې صحابو له ورکړې وه د دواړو جهادو سردار نبي علیه السلام ورته نعم الراکب هو راکب هم ډېر ښکلی دی. نو د دې یو سوال دا و وی دا پیغمبر چې دی دا چې فرشته راغلی دی نو الله یو بل جواب هم ورکړه وی که په دې ځمکه کې ملایک اوسېږي چې زه به ورله ملایک راولېږم که نه دا څومره ښکلی جواب دی. که ځمکه کې ملایک اوسېږي جو ټیک ته پیغمبر به ولم ملایک راشي او که نه ځمکه کې انسانان اوسېږي نو پیغمبر به ورلم انسان وي. نو ډېر په ښه طریقه باندې مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه دا ډېر لوی عالم تیر شوی دی. علما ول الله ډېر بصارت ورکړی. ښه یو جج دی راوغوښتو هغه جج قادیاني و. هغه جج ورته وی حضرت تاسو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر نه منئ که نه نو دا نبوت ښه څیز دی که بد څیز ورته دا خو ډېر ښه څیز دی پیغمبري. نو وی ښه نه ده چې دا عام کو. وی څنګه وی چې هر کلي کې یو پیغمبري هر علاقه کې یو پیغمبري نو خلکو ته به ډېره اساني نه ښه څیز خو خلک عام کوي. نو مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه ورته وایي هغې وخت کې د سلو دا لوټ چې و دا غټ لوټ لکه اوس د 500,000 لوټ وی دا لوټ ښه څیز دی که بده وی ډېر ښه څیز دی. وی ښه نه ده چې دا عام کو چې د هر سړي سره دا جیب د سلو د لوټونو ډکي نو دا به ښه خبره نه وي. هغه ورته وایي څنګه به یې عام کوو نو وی هر کلي کې به یو مشینري ولګو د سلو لوټونه به جوړو نو د هر سړي سره به جیب ډکي. هغه ورته وایي نه که نه د سلو لوټ مونږ مشینري نه شو لګولی. وی ولې وی د دې اختیار د سټیټ بینک سره دی چې حکومتي وقت اجازت نه ورکړی نو ته لوټونه نشي جوړولی. وی ښه چې حکومتي وقت اجازت نه ورکړی یو کس لوټ جوړ کړي نو دا به ټیکي. هغه جج ورته وایي نه که نه دا به نقلي لوټي چې سټیټ بینک د طرفه اجازت نه دی لوټونه جوړي دې ته به نقلي وایي د ماشومانو سره لګي جیبونه ورسره ډکي که نه وی دې ته به نقلي لوټ وایي. نو شمس الحق افغاني رحمت الله علیه ورته وایي د نقلي لوټ سره به څه کوو وی دا به سیز وو. نو مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه ورته وایي د نبوت اختیار د رب العالمین سره دی. نو چې الله ورته پیغمبر نه ویلی او دې ځان ته پیغمبر وایي نو د ده مثال به د جعلي لوټي. ښه نو جعلي لوټ خلک سیزي که نه نو دا حاکم ځان ته پیغمبر وایي دی به هم سیز و. ښه دا به نقلي وي. څومره په ښه طریقه جواب ورکړو.